حمیدالله مرګ د ټوله نړۍ کې دومره خور شو چې ټول خلک ورسره په غم کې ډېر سخت شریک شول د حمیدالله مور او پلار سره. حمیدالله د قتل په باره کې د ضمیر خان چې د پښتو ژبې مشهور شاعر دی هغه هم همداسې خبرې وکړې او ټولو خلکو ته یو نصیحت پرېښودل. مینوالو څه ویلې ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې راکړم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د ټاډې نشان وخی چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو ضمیر خان وویل د حمیدالله د قتل په باره کې داسې خبرې وکړې او ویلې چې حمیدالله په خپله باندې ځان سره ظلم او زیاتی کړی دی ځکه چې یوې معمولي ویډیو دپاره د خپل ځان ترلاسه ورکړو چې یا دې دا په ټیک ټاک باندې مشهور شي یا دې نه شي یا دې دا د ټیک ټاک دپاره ویډیو سازه کړي یا دې دا دغه شانتې ځان یعنې په خپله باندې مړ کړي او یا دې نه کړي نه هېڅ پې نه کېږي ظلم یې ځان سره وکړو چا سره خو یې ونه کړو او مور او پلار ته د ښه غټ غمونه یې پرېښودل چې د مور او د پلار د زړه نه به یې اوس یو الله خبر. ضمیر خان ټولو ځوانانو ته یو پیغام پرېښود او ویلې چې نه په خپله باندې یعنې ټیک ټاک یې مه کوه خپل کشران هم د دې ټیک ټاکونه منې کوي ځکه چې خدای مکړه ستاسو کشران به بیا دغه شانتې د حمیدالله غوندې به د دې دنیا نه دغه شانتې پانی به لاړ به. عزتمند او د سره ضمیر خان د خپلې وینا تاسو سره موږ شیر کړه د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټرې نشان وخت هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.